قرآن پاک د الله رب العالمین یو بے مثله کتاب او کلام دی. پدې کې الله رب العالمین د مسلمانانو د پاره د رمضان المبارک د روزو د فرضیت ذکر کوي. رب العالمین فرمای اے مومنانو پتا سو باندې روزي فرض کړې شوې لکه څنګه چې تاسو نه مخکې قومونو باندې روزي د رمضان فرض کړې شوې وي. پتا سو باندې یا تاسو نه مخکې قومونو باندې روزي فرض کړې شوې دي. د ټولو مقصد یو دی لعلکم تتقون د پاره چې تاسو کې تقوا راشي پرهیزګاری پیدا شي. د رمضان المبارک مقصد چې انسان روزي اونیسی چې دې کې د بنده سره د روزو په وجه تقوا او د الله یره پیدا شي. د اسلام نمخ کې او د دې امت نمخ کې هم الله رب العالمین روزي فرض کړي وي، خو هغه روزي تعداد په حواله سره هم او د هغې د وختونو د اوقات حواله سره هم زمونږ د رمضان د روزو نه معمولی فرق به وو. د ټولو نه اول الله فرمایي چې تاسو باندې مې روزي فرض کړې دي، نه مخکې عموم روزي فرض کړې شوی وي. د ټولو نه اول پچا باندې روزي فرض وي. حضرت آدم علیه السلام چې کله د جنتونو نه دنیا ته راغی نو د هغوی د سرمن او رنگ مبارک د نور سره تور شو او معمولی تورواله پکې پیدا شو. هغه چمک معمولی کمزور او کم شو. نو آدم علیه السلام د الله نه سوال کوي پروردګاره زما دا سرمن د مخ کې پشان واپس خولې کا او هغه شان حسن و زیب و زینت را ل واپس راکا. نو آدم علیه السلام ته الله رب العالمین او فرمایل وی ته د هر اسلامی میاشتې 13 14 او 15 تاریخ باندې دا درې روزي نیسا دیتا ایام بیز ویلی شي. نو آدم علیه السلام به هر میاش درې روزي اسلامی تاریخونو باندې 13 14 15 باندې نیوي دا په آدم علیه السلام فرض شوي او د دې برکت دو چې د آدم علیه السلام هغه اولنې حسن دوباره آدم علیه السلام ته ملو شو. نو دې کې مونږ تاسو ته اشاره ده چې که تاسو وایئ چې زمون حسن د زیات شي نو د هر اسلامی میاشتې 14 14 15 تاریخ باندې د ایام بیز د غدرې روزي نیسه. اسلام په اشورو کې او په ابتدا کې دغه روزي فرض وي تر د حضور علیه السلام پورې دا روزي هر میاش 13 14 15 اسلامی دا فرض وي. 13 پیغمبرانو د هغوی په امتونو باندې هم دا فرض وي. نو دا چې په هر میاشت کې 3 روزي شي نو د کال 12 میاشتې دي نو دا 14 روزي شوي او زمونږ 13 یا یو کم 13 روزي دي. نو هر میاشت کې اسلامی 3 روزي به نیوي دا 14 شوي. بیا د موسی علیه السلام په وخت کې کله چې فرعون او داغه لخر په دریاب باندې لو شو غرق شو برباد شو نو موسی علیه السلام ته الله رب العالمین حکم وکړ وی تبا پکم ورځ باندې چې فرعون میں برباد کو غرق میں کو په دغه ورځ به د شکریا یو روزه نیسه. نو موسی علیہ السلام با هغه روزه هم نیوا هغه ته یوم عاشورا ویل شي یعنی 10 محرم الحرام باندې ردین مخ کی اره اسلامی میاش کې 14 14 15 او یو ور سره ار کال محرم کې 10 تاریخ باندې نو شپږ 13 روزي او ور سره د موسی علیه السلام د فرعون د غر کېدو هغه د شکریا روزه یوځای شي نو دا 13 روزي شوي. دا په دې 13 شو امتونو باندې ټول فرض او لازم وي. بیا د روزو ترتیب هم بدلو. مونږ خو د ماخام نه تر پېشمنی پورې خوراک اجازت وي، د پېشمنی نه تر ماخام نور پریوتو پورې د خوراک اجازت نه وي. او دا 13 امتونو د روزو نیو انداز او اوقات جدا جدا او بدل بدلو. 13 امتونو کې بداسه طریقه چلی دا او زمونږ په دین اسلام کې هم دا طریقه و. په اوایلو کې اول وختونو کې دا طریقه و، داغه نه بعد بیا الله دا حکم بدل کو.
طریقه به دا و چې بنده روزه ماته وکړو ماخام نور پر وتو سره روزه به ماته کړه خلکو. اوس د دې نه پس دې بنده ته څومره د خوراک اجازت بو کمې پورې چې دی به د روزه ماتي نه پس اوده شوي نو سترګې به پټې شوي نه وي نو دته د خوړلو څکلو اجازت به وو. چې کله به سترګې پټې شوې سر به ولګاو نو دا بنده بیا به د دویمه روزه سبانه د اوس نه شروع شوه. نو دا ډیره مشکله وا او سخت حکم او خو د الله حکم نو بنده به خامخا مونږ هغه کې بنده ته حق نه وی چې چون چرا پکې وکي. نو دغه وخت کې د اسلام شروع چې او شو الله پاک دین اسلام حضور علیه الصلاۃ والسلام ته نوی دین او شریعت ورک او بیا د روزه حکم لا نو شوی نو 13 روزو هغه دستور بروانو. بیا چې کله د رمضان المبارک د روزو د فرضیت اعلان او شو نو دا غي باوجود هم هغه وختونه ولنو بدل کړي وختونه هغه د زوړ ترتیب مطابق او روزې یوم یا شو د رمضان میاش فرض شو. نو پدې کې مسله دا راغله چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام یو مبارک صحابي دی هغه کور تراغه استړ استومان دی د ګرمه موسم دی خواري مزدوري ټول ورس کړي د ستړ استومانه کور ته راغلي دي او خپل بیبي ته وی چې تا د روزه ماتي د پارس تیاری کړي دي. بیبي وته وی چې لږه شی به انتظار وکا اوس به تیاری وکم او ګرما ګرم هر څه به درته کېدم خپل روزه ماتي به وکي افطاری به وشي. دغه مبارک صحابي راغله دي او ډډه یې لګولې ده چې زه ما خام بشي روزه ماتي ټیم بشي نور به پریوزي او زما بیبي به ماته خوراک کی دي روزه ماتي به وکم افطاری به وکم. اوس بیبي د روزه ماتي په ټیم کې هغه سالن او خوراک وغیرہ کې معمولی نا وخت شوي دي د کې د نور پر وته ټیم شوي دي د روزې د ماتولو وخت او شو او دا صحابي ستړي ټوله رزي خواري مزدوري کړي د نو د تکیا ته ډډه لګولې ده او په نا خیاله سره روزې لا ماته کړي نه د سترګي ورغلي. نو د شریعت خدا حکم او چې سترګې دی ورلې نو سبانه روزه د اوس نه شروع شو. نو دا صحابي چې بیبي راغله د درستخان باندې روزه ماتي سالن وغیرہ تیاری کړي د ارسه سجو کړي خوار کړي دي چې کتلی دي نو خاوند سترګې ورغلي دي ډېر افسوس کړي د خاوند را پاسو او خزه ته مسله معلومه د خاوند ته مسله معلومه ده هغه خوراکي اورخته کې خو د سبانه روزه د اوس نه پنهره شروع شو. دا صحابي دی سبا په نهره د ګرمه موسم د ستړ استومان د لاړو بیا د کار پځې کې خپل خواري مزدوري کوي چې ما خام بیا راغله دی هغه لوب پرونه ور سرنن بیا شو دومره ستړې س اوږي سستړې روزه ماتي ټیم کې بیا سترګي ورغلي دي درې مروجا په نار باندې شروع شو. نو په سبا باندې بیا په نار باندې تلې دي او خپل خواري مزدوري پسې مزدوري کوي هغه د کار ځای کې بهوش شوی دی او را پروت دی. خلکو یو غوغا جوړ کړ چې را د فلانی صحابي باندې بهوشي راغله د چې دا پس چلو شو. خبره یې بیبي ته لاړه بیبي ټوله قصه بیان کړه چې دا خو درې مروجه چې دی په نهر باندې نیسي ارما خام د دسترګي ورشي نو درې دوه مروجه یا درې مروجه په نار شروع شي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حضور علیہ السلام لراغه دا غونډه قصه وته وروله د الله محبوبه دا صحابي دی او درې مروجه د پنار باندې په راضي او شروع کیږي نه دی لپاره د الله نسو او غواړه چې الله پاک مونږ سره نرمیو کې او دا حکم راته آسان کی چې څنګه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حضور علیه الصلاۃ والسلام ته پیشکش وکړو نو حضور علیه السلام د الله نه اوغستل او د الله د طرف نه حکم راغی چې تاسو د ماخام نور پرې وتونه والا تر د سبا د اذانونو پورې یعنی د صبح صادقه پورې تاسو یو شان اجازت ته خوراک کا کوي کدی کې خوراک کوي کدی کې ودکیږي تر د صبح صادقه پورې چې څومره ټیمونه تاسو پاسه نو تاسو ته اجازت ته خوراک کا تاسو کولی شي.
نو د دین معلومه شوا چې د رمضان المبارک دا روزي اول لګي ګرانې وي او یو وخت بیا داسې راغی چې هغه الله د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په برکت باندې آسان کړي. اوس مونږ ته الله آسان کړي د ماخام نور پرې وتونه تر د صبح صادقه پورې مونږ ته اجازه تی د خوړلو سکلو. بیا زمونږه او د هغه تیرو امتونو د روزو ترمنځ د تعداد عموم ډیر لوی فرق دی. خلک وی 13 او یو کم 13 روزي ډیری دي، تیرو امتونو به 19 روزي نیوي. ارمیاش کې اسلامی 13 14 15 نو دا 36 روزي شو. یو د موسی علی السلام د شکرانه روزه و چې فرعون غرق شوی په یوم عاشورا باندې، نو دا 19 روزي نو هغه ډېرې شوي او کدا ډېرې دي نو ظاهره خبره ده د مسلمان د پاره په دې امت کې د اخیری امتی کې دو د برکت الله یو میاش روزي فرض کړی دي، نو کله به 13 شوي کله به یو کم 13 شوي. اوس د 13 امتونو د 19 روزو دومره ثواب نو لکه دې امت لچ الله په یو کم 13 روزو باندې څومره ثواب ورکړي. د نفلی روزي ثواب به اوه منو په خپل به منده اندازو لګي چې د فرض روزي به څومره ثوابي. یو حدیث کې راغلی دی حضور علیہ السلام فرمایي او یو مومن بندا چې یو ورځ روزه د الله د رضا لپاره نفلی اونی ولا الله پاک بدله څومره ثواب ورکي او دا بنده به د جهنم نه سونه لري کیږي، د تبسونه فاصله د جهنم ترمنځ پیدا کیږي. نو حضور علیہ السلام فرمایي و یو کارغه چې د اول ورځې نه پیدا شي او پخپله طبعی مرگ باندې مریو یو شان دیوال وته پړومبه رز باندې پیدا شو او الوتلې شروع کړل او دومره زمانه یو شان سفر کوي مزل کوي مخ کې روان دی چې دل طبعی مرگ را شدي بوډا شي او پخپل مرگ مري نو د بسمره مزل کړي نو داغه عمر فاصله یا د دینم زیاته د دې مسلمان روزدار د جهنم ترمنځ فاصله پیدا کیږي. حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه فرمای چې د یو کارغه عمر بسوم روي وی کارغه چې په کوم ورځ پیدا شي تر د خپل ورځې چې بوډا شي او په خپل مرګ باندې په خپل مري صدوجه مړ نشي په خپل مړ شي نه د طبيعي زندگی هغه 2000 کال ده. نه یو کارغه چې 2000 کال مسلسل د اولنې ورځې نه اخیره ورځې پورې مزل او کې د بسمره سفر او سونه مسافت کړی وي نو دغه مر فاصله الله د روزدار چې نفلی یو روزې نیولی د دې نفلی روزدار د الله پاک د جهنم نه دومره فاصله راولي. تاسو اندازو لګوي چې د رمضان فرضي روزه چانی ولي څومره لوی فاصله به الله ورله د جهنم او د ترمنځ پیدا کی. ارز میں دا کو 13 امتونو لچ سونه ډېر روزي وینو هغه مر په ډېر ثواب نو د امت ته کمی روزي دی او ثواب په وته ډېر دی. مسله دا چې په رمضان المبارک کې نفل عمل او کې د فرض برابر ثوابي او چې فرض عمل او کې نو د او یا فرض برابر ثوابي. نو تاسو اندازه اولګوي چې د رمضان المبارک دا یو روزه دام فرض ده نه چې فرض عملو کې او یا کې ضرب ورکنو چې یو میاش روزي دی اونې وی فرض کا 13 روزي دی اونې وی نو 2000 او 100 روزو یعنی د یوي 100 روزو ثواب درته د رمضان په یو میاش روزو باندې ملو شو. او سدا یوي 100 ورځې په کلونو باندې تقسیم کې نو په کال کې 365 روزي وی نو 365 او بیا تبوي چې دا یوي 100 ورځې دا به 100 کال نو صدا پاسه 15 کال مسلسل چې چارو جیونه وي دا غین زیات ثواب د رمضان المبارک د یوي میاشتې پر روزو باندې مونږ تاسو ته ملاويږي. 13 امتونو لدا مراعات او دا قسم ثوابونه نو عیسایانو باندې عموم روزي فرض وی کتاب لیکلی دی او هغه باندې دا سونه چې په مونږ فرض دي دومره پاغوي باندې فرض وي او څنګه چې زمونږ دا روزي په یخنه او په ګرمه ګرځي چکر لګي دیش کال پس موسم بدل شي لکه مخ کې چې ګرمه کې وینو دا اوس یخنه ته روان دي یو وخت به یخنه کې بیا به ګرمه ته رواني
نو دغه شان په عیسایانو باندې دغه روزي به کله یخنی کله ګرمي هر موسم کې به دې روزو چکر لگاو عیسایانو بنیوي. اخر کې دا عیسایان تنگ شو چې کله ډېر سخت ګرمي وي کله ډېر سخت یخنی وي زمون کاروبارونه متاثر شي د روزو د لاسه. نو داسې به وکړو چې دا روزي به داسې یو معتدل موسم ته واړو چې هغه موسم کې روزي نیوبه نیول به غواړي په هغې کې به مونږ روزي نیسو زمون کارونه به نه متاثره کیږي. عیسایانو خپل ور پیشوایانو راهنمایانو سره مشوره وکړه او هغه مشرانو یې وی دا روزي به د سپرلی موسم ته واړو ډېر روزي وی نه وي د سپرلی موسم ته به واړو نو مونږ بم په نه تنګيږو د الله د رضا کار بم کیږي ثواب بم زمون کیږي. نبی هغه مشرانو وی چې مونږ دا روزي د خپل ځای نه دی بل ځای ته را اوخوځولې نو دا خو مونږ جرم کړی دی نو چې د دې کفارم پکې ادا شي نو د کفارې پته ورې پکې لس روزي زیاتې کړې وی زره ډېر شو په ځای څلوېښت به نیسو خو چې موسم پکې ښي د سپرلي په موسم کې به نیسو. د سپرلي په موسم کې به روزي نه وي او لسې ورسره زیاتې کړې نو څلوېښت روزي وي. سو وخت داسې راغی چې بادشاه بیمار شو هغه بادشاه نظر ومنو وایي که زه صحتیاب شوم زه به دې سره یوه هفته روزي نور هم زیاتوم. دغه صحتیاب شو او بیا ورسره یوه هفته روزي زیاتې کړې نو دا 47 یعنی 53 روزي شوې نو خلکو به هر کال 53 روزي نیوي. دغه بادشاه مړ شو او چې نوې بادشاه مقرر شو هغه وی چې دا تعداد به خوند دی یا به 50 کو یا به 40 کو نو 40 کو له خیشونه خلک عادت دي د 47 نو دا درې روزي دا و سره نورم زیاتی کو نو پورا 50 روزي بنیسو. روزي د 13 نه لاړې 50 ته خو په 50 باندې لا خبره ولاړه نه ده او عیسایان لا معاف شوي نه دي. کله چې دغه بادشاه 50 روزي مقرر کړ کال له 50 اونوي او بل کال نه روزو راتلو نه مخکې د سارو یو وبا خوره شو پاغه کې ګڼ تعداد سره ساروي بمړ کېدل. دغه بادشاه نظر اومنه کدا وبا او دا مرض پشا شو او ختم شو نو زبد امت ته حکم کوم چې تاسو بشل روزي زیات کې لسبت مخکې د سپرلی دغه روزو نو لسبت رستو نشل روزي بزیاتی شي. اتفاق ته ګوره هغه د سارو کم وبا او مرض راغلو خور شو هغه د نظر منلو په وخت کې ختم شو هغه وبا او مرض او بیماری ختم شو نو دغه خلکو باندې د بادشاہ د طرف نه شل روزي نور مقرر شو ټوله او یا روزي شوي. او دغه امتونو او یا روزي نیولې دي خدا منحرف دي د خپل معیار نه خوځېدلي دي د شریعت حکم پامال کړی دی پاغي یو روزه متیو زره ثواب نه ملو شوی نه به ملو شي او تاسو زمونږ د روزي د علماو د فیصله مطابقي چې کله میاش اولیدي شي روزه شي بیا میاش اولیدي شي نو اختر شي د علماو په فیصلو باندې زمونږ اتفاق وي د دې په وجه الله رب العالمین مونږ تاسو لپاره باندې دومره زیات ثوابونه راکړي. الله پاک دې د رمضان المبارک څومره فضایل اثر او برکاتی مونږ تاسو لراکي او د رمضان المبارک د ګناهونو نه دم الله او ساتي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।